زما عزتمندو ما چې ستاسو مخکې کوم آیت مبارکه تلاوت کو په دې کې الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مؤمنانو تاسو ځان کې تقوا او پرهیزګاري پیدا کړئ د الله خوف او د الله یرا او دهان هغه خپل زړه کې راولئ وقولوا قولا سديدا او تاسو درسته او حق خبره هغه کوئ علماء کرام فرمایي چې حق خبره تمام انبیاء کرامو هغه کړې ده تمام صحابه کرامو هغه کړې ده تمام تابعین او تبع تابعین علماء د امت هغه امت ته حق خبره د دین خبره هغه رسول ده ولیکن دې سره دا خبره یاد وساتو چې یو انسان بل ته د دین دعوت ورکوي او حق خبره هغه ورته کوي نو هغه په داسې طریقه باندې چې د هغه مسلمان زړه ازار نشي د هغه مسلمان خیرخواهي او د هغه همدردي هغه به د ده په زړه کې وي دا نه چې یو انسان بل انسان ته حق خبره کوي یا د دین یو دعوت ورته رسوي نو یو حق خو به ادا شي چې د دین دعوت ورته ورسېدو خو لیکن د دې سره نورې نافرمانۍ خو نشي چې هسې نه د هغه مسلمان زړه آزار شي په داسې طریقې سره چې د هغه پکې بېعزتي ونشي یا مثال د هغه ستر هغه وانغښتی شي پرده د هغه وانغښتی شي په داسې طریقه د دین دعوت چلول او حق خبره کول دا ضروري او اهم دي چې هغې سره هغه په دې حق باندې پویم شي او دین طرف ته مایل هم شي او د هغه پرده او ستر هم وانغښتی شي انبیاء کرامو چې کله د دین دعوت چلولی دی نو ورسره یې دا ویلي دي انا ناصح امین زه نصیحت کوونکی یم انصح لکم زه تاسو ته نصیحت کوم ناصح ما انصح نصیحت درته کوم دا الله تعالی دې دپاره دا الفاظ مونږ او تاسو ته ښودلي دي چې مونږ او تاسو چاته د دین خبره کوو چې هغه به تورې نصیحت کوو نصیحت خیرخواهي ته ویلی کېږي چې مقصد زمونږ د هغه بېعزتي د هغه سترپوشي هغه نه وي بلکې بېعزتي او دا مقصد کوي نو دا خو بیا د دین دا خبره حرام او ناجایز شوه او دا خو بیا نصیحت هغه نه شو بلکې د دې نه زموږ مقصد دا وي چې هغه ته یو د دین خیر خبره ورسي لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه باندې رسولي ده چې کافرانو ته به هغه د دین دعوت ورکولو او هغې ته به باقاعده ورتلو او بار بار به ورتلو او هغې به تکلیفونه هم ورکول خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اکثر اوقاتو کې به دعا هم نه کوله ځینې اوقاتو کې کړې ده خو اکثر اوقاتو کې به دعا نشته اکثر اوقاتو کې نبی علیه الصلاة والسلام به دعا هم نه ده کړې حالانکې نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کوم تکالیف ملو شوي دا هیڅ چاته نه دي ملو شوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومو کافرانو ته ورغلی دی هغې ته هېڅوک هم نشو ورتلی او نه دې زمانه کې دومره غټو کافرانو ته څوک د دین دعوت ورکولی شي ځکه د هغې مخکې د دین خبره کول دا هم مشکله ده غټ ایمان غواړي
خو د هغې باوجود نبي علیه السلام لوی لوی کافرانو ته ورغلی چې ځان ته به سوپر پاور وي هغه کافرانو ته ورغلی د دین دعوت یې ورکړی دی ای ورته تکلیفونه هم رسولي دي خو نبي علیه الصلاة والسلام د خیرخواهي جذبه هغه په زړه کې ساتلې ده چې د خیرخواهي سره دا خبره ورسي دا نه چې د هغه بېعزتي وشي هغه که د بل بېعزتي کوي بیا وروسته په هغې ملامته کېږي هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خبرې کوي وروسته په هغې پښیمانه شي الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله تاسو ځان کې تقوا او پرهیزګاري پیدا کړئ وقولوا قولا سدیدا او تاسو درست او حق خبره کوئ د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر هر ځای کې داسې ګران کار نه دی چې یو انسان د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر خبره کوي حق خبره کوي هر وخت تی کوي ولیکن نیت تی پکې دا دوه خبرې وي چې د هغه پرده پوسي وانه غشتی شي د هغه ستر پرده وانه غشتی شي دویم چې چاته خبره کوي چې هغه سپک ونه ګڼي بلکې انا من المسلمین قرآن مجید کې دی چې دی به وایي چې زه عام مسلمان یم ما ته څه خاص عهده نه ده میلاو شوي چې زه د دین دعوت چلوم دا نه چې زه خاص عهدې والی یم یا زما څه لوی شان شو یا لوی چې کوم دی نو زما مقام شو نه وانا من المسلمین زه عام مسلمانانو نه یم الله تعالی فرمایي چې کله داسې عام مسلمان ځان ګڼي ځان لوی نه ګڼي د چا د سپکاوي خبره نه کوي او حق خبره کوي امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي الله فرمایي د داسې کس تعریف کوي ومن احسن قولا د ده نه بیا خشته وینا نه چا د ټولو نه خشته خبره بیا د ده ده او که د یو مسلمان سپکاوی پکې راشي حدیث مبارک کې راغلی دی دا کامل مؤمن بیا نه دی څوک د یو مسلمان سپکاوی کوي تحقیر کوي بېعزتي یې کوي په لاس سره یا په ژبې سره حضور فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د هغه د لاس او د ژبې نه محفوظ پاتې شي یو مسلمان په خپله وینا باندې داسې یو وینا وکړه په خپله خوله باندې داسې یو خبره راوسته چې بل مسلمان یې سپک کړو د هغه پرده یې واغشته داسې خبرې وکړه چې هغې سره د هغه زړه ته درد او تکلیف ورسېدو دا کامل مؤمن نه دی نبي علیه الصلاة والسلام هیڅ کله په خپل ژوند کې چا صحابي ته داسې خبره نه ده کړې چا کافر ته داسې خبره نه ده کړې چې د هغې بېعزتي یا د هغې پرده یې اغوښتې ده حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي ما د نبي علیه السلام 10 کاله خدمت کړی دی که یو کار به مې وکړو هغه به د نه کولو مانه به وشو نبي علیه السلام زه کله ملامته کړی نه کله به یو کار چې کوم دی نو د کولو ما به ونه کړو بیا هم نبي علیه الصلاة والسلام زه ملامته کړی نه یم بېعزته کړی نه کله به یو څیز داسې و چې هغې کې به ما ته پته لګېده چې دې کې باقاعده پکار ده چې نبي علیه السلام وایي چې نه دي کول پکار خو لیکن نبي علیه السلام به خاموشه شو زه به پوه شم چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ښکلي اخلاق دي د امت ته پرېښي دي مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د ده د لاس او د ژبې نه محفوظ پاتې شي هغه ته تکلیف ونه رسي هغه ته درد ونه رسي نن سبا زمونږ په خبره کې بل مسلمان ته سپکاوی وي زمونږ په لیکلو کې د بل مسلمان سپکاوی وي زمونږ په خبرو کې زمونږ واقعاتو کې زمونږ په هره خبره کې دا راځي چې یاره مونږ بل مسلمان سپک کړو دا حرام او ناجایز دی بل مسلمان سپکول د بل مسلمان بېعزتي کول د هغه عزت اغشتل د هغه پرده اغشتل دا هېڅکله نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه نه دي کړي بهرحال دې حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل المسلم من سلم المسلمون کامل مؤمن هغه دی چې مسلمان د هغه د ژبې نه د هغه د لاس نه محفوظ شي زمونږ د ژبې نه څوک ازار نه شي زمونږ د لاس نه څوک ازار نه شي په لاره کې مونږ داسې یو لاره هم بند نه کړو ډېر خلک لاره بندوي بل مسلمان ته پرې تکلیف میلاو شي دا هم کامل مؤمن دی
ګن روباسي لاره کې واچي دا مؤمن نه دی ګاډی راولي لاره کې ودري دا مؤمن نه دی مؤمن دی ته وایي چې بل مسلمان د هغه د یو عمل نه پریشانه نشي د هغه زندګي د وجه نه پریشانه نشي علما فرمایي چې بل نه پریشانه کې نو ځان ته بلک تکلیف رسي چې بل نه پریشانه کې نو ځان ته بلک تکلیف رسي نو ځان ته بلک تکلیف رسو چې بل پریشانه نشي او بل مسلمان ته تکلیف کو نه رسي الله تبارک وتعالى دې زمونږ د لاس او د جبې نه تمام مسلمانان محفوظ کړي